ورغله ده چې ور ټوپ کړی دي خو چې غر کېږي د پیر نامه تیره شو ویل یا الله یا الله یا الله یا الله او چې یا الله دوه درې ځله چغې کې اوبه ورته ځمکه شو دی پې د پاسه وګرځېدو ښه وګرځېدو پیر صاحب ته چې راغی وی څنګه چلو شو وی صاحب نافرمانی رانه وشو وی څنګه وی دریاب ته مې ټوپ کو خو چې تر مرۍ ډوبېدم ستا نوم رانه هېر شو د الله نوم مې واغست بس اوبو نه راووتم او اوبه راته ځمکه شوه زه پې وګرځېدم او رانه ورته ویل بچیه دغه وخت کې چې اوبو ډوبولې زما نوم درنه هېر شو ویل او ویل د ښځې نوم درته یاد و ویل نه ویل د زوی ویل نه د مور نه د پلار نه کور نه جایداد هېڅ نه و راته یاد په دغه وخت کې د الله نه سیوا زما پړه کې بل څه وونه ځکه چې غر کېدم او په دې پوه شم چې خدای نه سیوا دې بل څوک نشي بچ کولی ویل بچیه د اوبو د پاسه همغه څوک ګرځېدی شي چې د چا زړه د هر څه نه خالي وي او صرف د خدای نامه پکې نن زمونږ کې د خدای نامې کم ځای مونږ کې خو د ښځو نامې دي د لونو نامې دي د بچو نامې دي د پیسو نامې دي د اقتدار نامې دي د 2 کروڑ آرامتوبونو نامې دي زمونږ کې د خدای نامه کمړه چې بالکل خالی وي لکه مولانا روم نه چاته پوسو کو چې ستاړه کې څه دي هغه زماړه کې بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان برون کن بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان برون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان برون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا قسم سینہ میں اوش لوا اڑا میں بار رو باسا اڑا میں سیرے کا دنن دڑ پا نکتہ کے میں او گورا اے اللہ زما اڑا ستا کور دے نو ستا پا کور کے دا بلچا سکار دے چی دنن راش چی دا چاز اڑا دا خدای کور نہیں عزیزانو آ خلق پا ابو نشی گرزے آ خلق پا دنیا کی دا سکون جون نشی تیرولے دا آرام جون نشی نن ټول پاکستان بے چین دے ټول پاکستان بے آرام دے ایک چاہتا سکون نشتی دا کلونو سٹاک ور سرا پروتی دمرا دولت چنوسیو کڑوسیو کودیو پردیم نشی خلاصو لے تا پوستیو کہ سال دے پتہ نہ لگی سکون قلبی نشتا سکون قلبی پتشی کے دے آغا صرف دا خدای پر آبیتے ہو پا تعلق کے دے پا خدای قسم چھ سکون پا بلشی کے پیدا نہ کے سوا دا اللہ در آبیتے دا قرآن ویلی دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر دا اطمینان دا زڑ پیدا کی چھ دا اللہ ذکر نہ ہو دا زڑ اطمینان نہ پیدا کی تاسو خیال را دڑی اطمینان مون قرآن وایو زمون دڑی اطمینان یوڑون دا حافظ و خیر غفت بادشاہ پہ پیخ شو حافظت سکے وی خیر غوارم وی څنګه حافظ ته وی صاحب قرآن میں یاد دے وی قرآن دے یاد دے او بیا خیر غواری وی چاو صاحب وینی سی او جیل تے بوزی حافظ اونی وہ جیل تے بوز
چې جیل ته بوتله د شپې ورپسې بادشاه ورغی او یو کاڼی وروړو ویله فیجي صاحب ویلې وی دا کاڼی دی دا مې درته کېښو که تر سبا پورې دې دا کاڼی سره زر نه کړو نو سر به دنه پرې کوم سر به دنه غوڅوم حافظ په وینو جاړي چې بیړی غرکش اوس کاڼی زه څنګه سره زر کړم کاڼی خیال یې وکړو چې جاړي سله بل څه درته نه دي یاد سوا د قرآن نه قرآن شروع کا او تر سهاره پورې پې چف کا بادشاہ به راشي که سره شوي و خو ښه ده کینې سر خو دې غوستی اپیجي صاحب شروع وکړه په الحمدلله رب العالمین باندې سهار چې بانګونه ویل من الجنة والناس ته ورسېد او په کاڼي لاس کېښود دی غړوند پې چفې کړ سهار چې بادشاہ ورغی چې ګورې کاڼی د سرو زرو دی ویل اپیجي صاحب څه دې وکړم وی صاحب په ټوله شپه کې مې قرآن ختم کړی دی او پې چف کړي مې دي وی ګوره نور ته خبر نه یم ویل حافظ صاحب کاڼی د سرو شوی دی کستا دا ایمان وی چې دا قرآن کاڼي هم سره کولی شي تا به خیر نه وی غوښتی خو ستا دا ایمان نه و زمونږ دا ایمان نه دی چې قرآن کاڼي هم سره کولی شي دا ایمان شته ستاسو زمونږ شته زمونږ د مولیانو شته مونږ مولیان خو د عبدالباقي مولا په زکاتونو پسې ګرځي کاڼي هم سره زر کولی شي نو مونږ به چرې داسې نه وی کړي دلته یو لوی ولي پروت دی خون پنجو صاحب ورته وایي په لاره روان دی او طالبان ناست دي روټۍ سپوره ده ولې خفه یې هلکه وایي جي روټۍ سپوره ده ترکاري نشته وی دا منګوټۍ را دې خوا کوي منګوټۍ را درې خوا کو درې ځله قلهو یې وویله او پې چوفې که چې ګوري غوړي دي طالبان ویل خورئ طالبان دي صاحب روټۍ پکې ماته کړې یو ورته لږ سباله هم پکې څه پرېږدي یو پکې لنډر غوندې و هغه سباله څه پرېږدي خو اسان دم و قلهو مونږ ته پته نه وه بس پې چف کوو بیا غوړي کېږي بیا وخورو بیا سبا مبای پرېږدی وی خلاصوئ سباله چې روټۍ بیا راغلې ده صاحب پچۍ ډکه پرته ده منګی راغستی دی قلهو وی پې چف کوي چې ګوري اوبه دي قلهو وی پې چف کوي چې ګوري اوبه دي بیا خون پنجو سے رحمت الله علیه را پیښ شوی هلکه بیا څه چل دی وی صاحب همغه پرونی دم هم پې چف کو دا خو غوړي کېږي نه وی بچیا دم خو مغه پرونی دی خو خوله دا خون پنجو نه ده قرآن له خوله هم پکار زمونږ دا خولې د دې قابلې دي چې په دې خوله قرآن ووایي او په کاڼي چوف کو هغه سره در شي هغې له به لږه خوله هم پکاري هغې له به لږ د اندرون صفایي هم پکاري هغې نه به لږ بې امتیازي هم پکاري چې شاه او ګدا درته په یو نظر ښکاري بادشاه او ګدا نن هغه د پاراغه سي خلق پکار دي لکه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه محمود غزنوی بادشاہ ولا راغو محمود غزنوی هغه سړیو چې د یو کونډې ښځې د ګوتې بدلې د ټول هندوستان نه اغستی نن هندوستان ته زمونږ صدر صاحب درخواست کړی چې ما به لږ پرې نه دی چې زه کرکټ میچ کتوله درشم تا خدای هلاک که چې هلاک شي دلته د قوم میندې کونډې او بورې او تباه او برباد شو او ته هندوستان ته د کرکټ میچ کتوله تلې محمود غزنوی هغه سړی ابو الحسن خرقانی ته ورغی السلام علیکم هغه ورته داسې وکتل وعلیکم السلام صاحب بادشاہ راغی وی راغی هلته کښېنه کښېنه څنګه راغلی بادشاہ سلامت وی صاحب دا هندوستان باندې حملې کولو ته راغلی م او دې له راغلی م
ولخوا سمیشن باندې دا داس چل شو محمود غزنوی ورته ویل چې په دوه خبرو به کامیابېږي ابو الحسن خرقانی ورته په دوه خبرو به کامیابېږي یو چې تندې لګې نو په خاورو کې لګاوه دویمه دا زما خلقه والا او چې څه وخت کې د هندوستان